دا غي مبارک د پیدایش نام تر 3 کلنې پوری د جن بعضی حالات اشارتن مونږ بیان کړیو مونږ ویلو چې په 3 کلنې کې دی مبارک مامور شو په اعلان نبوت باندې یو د نبوت عطوا د دی مبارک خو نبی د پخوانو خو د نبوت اظهار او اعلان دا په حکم الهی سره 3 کلنې کې شوی تیر بیان کې مونږ تفصیلی ویلو چې دا 3 کال نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله تبارک وتعالى دین به بیانولو خو ډیر په مخفي طریقې سره او ما درته ویلو تقریبا چې 150 کسانو پورې کسانو ایمان راوړیو داغي بعضی صحابو نمونه ما درته ذکر کړیو په تیر بیان کې کله چې 3 کال عمر شریف د دې پوره شو د نبوت د اعلان 3 کال تیر شو نو په نبی علی السلام باندې دا آیات کریمه نازل شو چې ته د خپل قریبي رشتہ داران د الله نه او يروا ستا چې کوم د قبيله دا کوم ستا د خاندان دی د قوم دی دې کې دا نږدې رشتہ داران راغون کو دا ټول د الله نه او يروا دا د نبوت 3 کالو او د نبی علی السلام د عمر 3 کالو دوی مبارک د فرمان الهی مطابق د عبد مناف د اولاد 30 کسا معزز مشران نبی علیہ السلام راغون عبد مناف دا د نبی علیہ السلام غور نیکه کېدلو د اولاد نه 30 کسا مشران نبی علیہ السلام د الله تعالی د فرمان مطابق راغون اغي را جمع کو او اغي ته د مبارک چې کله مخاطب شو خطاب ورته کوي نو دا کلمات او مفهوم مختصرا دا جوړیږي چې دوی مبارک ورته فرمایل ما تاسو ته داسې یو بهترینه تحفه راوړې ده داسې یو بهترینه ډالۍ مې درته راوړې ده چې په دنیا کې هیڅ یو چا خپل قوم ته او یا یو جماعت د دین غوره تحفه او ډالۍ چانه دراوړي دا د مبارک لومبي کلمات ای زما قوم تاسو ته ما داسې یو تحفه داسې یو ډالۍ راوړې ده چې په دنیا کې هیڅ یو شخص خپل قوم یا خپل ډلې ته د دینه بهترینه بل تحفه او ډالۍ نه دراوړي بیا ورته وایي مبارک ورته فرمایي کچرته یو کس دروغ وای دوکه کوي مبارک فرمایي کزه دروغ وایم د تمام دنیا خلکو تبع وایم خو ای زما قومه تاسو خو زما ډیر نږدې عزیزان او رشتہ دار یی د الله په ذات قسم کزه تاسو ته یو زرم دروغ وایم د دنیا یو عام سړی خلکو له دوکه ورکی خو خپل رشتہ دارو ته څوک نه ورکی مبارک فرمای که دروغ وي که دوکه وي سړی عام خلکو ته ورکی خو خپل رشتہ دارو ته څوک نه ورکی زه درته په الله قسم خورم چې دا زه سوایم دا رښتیا وایم مبارک اغي لره باور جوړي بیا ورته فرمای ما ته د الله حکم دادی چې زه تاسو د الله طرف ته راوبلم د الله دین ته راوبلم او بیا ورته مبارک اخره کې فرمایي وي زما په هغه پروردگار باندې قسم کم پروردگار چې یکتا دی شریک نه لري په هغه باندې می قسم چې زه د الله د خوانه تاسو ته رسول الله او پیغمبر صلی الله علیه وسلم را لګلې شوی یم زه تاسو الله ته غواړم دا شرکیات او بت پرستی مو پرېږدئ دا خبره چې کله د نبی علی السلام دی قوم وری دي د خپلوانو
د قریشو دی مشرانو نو پدې کې یو بدبخته ابو لهب چې د نبی علی السلام ترو تاسو ته مخکې ما دا غي روایت هم بیان کړو چې د نبی علی السلام په خوشاله کې خپل وین آزاد کړ دا بدبخته ابو لهب را پاسې دو او نبی علی السلام ته وی تب لک الهذا جماعتنا مبارک ته بددعاو کا اخری ورته کی نعوذ بالله مبارک ته وی خور د کافر په خلشه ورته وی هلاک شي نعوذ بالله تایل دې خبره د پاره مونږ را غون کړو جمع کړی دیو مبارک ته وی په دغه ځکه د بیا ډیر نازیبه الفاظ او حرکت کړو په نبی علی السلام پس دا اول ورځ چې اسلام ظاهر شو علل اعلان د الله تعالی د وحدانیت اعلان شو د دې ورځې نه بعد د اسلام دشمنی ته د مکی مشرکانو په کلکه باندې ملا وتړله د اسلام مخالفت شروع کو د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم مبارک ته ایذا او ضرر رسول ته املاګانې وتړلې په دې مکیوالو مشرکانو کې د ټولو نه په دشمنی کې سخترین خلق سوکو ډیر بد دشمنی چې د الله د محبوب سره کوله او پالل هغه سوکو په هغه بدبخت خلقو کې اول نمبر ابو لهب دا د نبی علی السلام خپل ترو خو ډیر بدبخت انسان دویم نمبر عمر چې د هغه مشهور لقب یا کنیت یا د مشهور هغه نوم چې مونږ تاسو به پیژنو هغه ابو جهل دی دویم ابو جهل دریم د ضرور عاصی دا د نبی علی السلام په دشمنی کې کلکم لا تړلې و سلورم ولید د عتبه زویو بدبخت کافر او مشرکو پنځم نمبر ابو البختری چې دا د هشام زویو بدبخت ترین مشرک او بيدین او کافر وو او شپږم نمبر دا عتبه چې دا د ربيعه زویو او اوم نمبر شیبه چې دا د ربيعه زویو دواړه رونو عتبه او شیبه د نبی علیه السلام دشمنه ته پکلک باندې ملو تړله او کلک مخالفت به د الله د رسول علیه السلام مبارک کولو او د مبارک ته به رنگ رنگ ایزه او ضرر رسولو د دې ورځې نه د دې آغاز د ظلم او ستم د جبر او د وحشت او د بربریت شروع شو تاسو باغ داستان مختصرا به درته بیانوم وضاحت داغي پوره ذکر نشم کوله چې موږ نه به مقصود فوت شي نو دوی مبارک دا او صحابه کرامو ته د دې مشرکانو د خوانه ایزه او ضرر رسیدل شروع شو دا چې کوم کفار ما یاد کړ دای سرکردو د دین علاوه چې څومره مشرکان د عربو اټول د نبی علی السلام په ایزه او ضرر کې چا سستی نه کړي صدا پاسه دوه کاله د مبارک ته سخت تکلیفونه ورسول صحابه کرام صدا پاسه دیرش برابرې دل د دوی د لاسه انتهایی سخت په ظلم او ستم او بازار کې پراتو دي ته بیا الله سزا ورکا دا چې کوم کسانو نمونه واغست دا ټول بیا په مکه معظمه مدینه منوره کې په غزوه بدر کې مردار شوی کا ابو جهل او کا عتبه او کا شیبه او کا ولید کدا نور کفارو د دي دا بیا په غزوه بدر کې ټول پټول باندې مردار شوی او په ډیر بد مرګ باندې دا سزا دي ته خدای بیا ورکړي و د صحابه کرامو په لاس باندې اوس صد پاسه دوه کاله منځ کې تیر شو دې کې ډېر واقعي دي خو ټول زنه شم بیانولې د نبوت د نبی علی السلام پنځم کال د نبوت راغی د عمر شریف 15 کال راغی په دغه وخت کې چې صحابه کرام د دې د ظلم او ستم نه ډېر تنگ شو او نبی علی السلام ویریدو چې دې زما صحابه نور شهیدان نکي په انتهایی ظلم باندې چې یو بیرانی ولو او د ظلم او د جبر د بربریت انتها به کوله په دې صحابو کې یو بیبي وا بیبي سمیه دي ظالمانو وهله تمره به وهله چې به هوش برا پرې وتله د اسلام په خاطر
اخیری د ظلم انتهای داوا چې دای په دوه اوخانو پسې وتړله او دی ابو جهل لعین او د نورو مشرکانو دا یو اوخي داسې روان کو دا بل اوخي داسې په منډه کو طاقتور اوخانو او دا بیبي مبارکه په جون باندې په ژوندون په منځ دوه ګرځوله دین اندازو لګوي نبی علیہ السلام د صحابه کرامو په حال باندې نور رحم او مبارک او در دیدو صحابه کرامو ته د هجرت اجازت وکړو دا چې هجرت څه ته وایي اول نمبر هجرت په کم کال د نبوت باندې پیښ شوی او په هجرت کې څو صحابه کرام تلیو او هجرت چرته کړو او د نبی علی السلام په دور نبوت کې ټول څو هجرتونه شویو نو په دې باندې اول لګزان پوي کوي اول واقعا د هجرت د نبی علی السلام د نبوت په 15 وختم د جون مبارک په 15 وختم کال باندې پیښه شوی و د نبوت 15 کالو چې د مکی د مشرکانو ظلم او ستم زیات شو او د برداشت نه خبر اوته نو نبی علی السلام صحابه په هجرت باندې مامور کړ اوس هجرت څه ته وایي هجرت ویلې شي د یوې مجبورې د وجه نه خپل اصلي وطن پر خودل او په بل علاقه او بل وطن کې سکونت اختیارول دې ته هجرت ویلې شي هجرتونه ټول د نبی علی السلام په دور کې سو شي 3 هجرت د اسلام د تاریخ نزان آگاه کړي موږ مسلمانان یو موږ د خپل اسلام تاریخ ځان ته په دې ځړ باندې لیکو اول نمبر هجرت دا د مکی معظمین حبشو ته شوی دې ته هجرت اولا ویل شي دا هجرت دا حبشې ته شوی هجرت حبشې اولا اول نمبر د حبشې هجرت په دې هجرت کې ټول څو صحابه کرام دویم نمبر هجرت هغه ته هجرت حبشې ثانیه وای دریم نمبر هجرت مدینه ورته ویل شي اوس دا چې صحابه کرامو د مکې نه حبشې ته هجرت کولو نو په حبشو کې داغي چې کوم بادشاہ هغه عیسائی مذهب والو عیسایو او دا حبشو د بادشاہ هغه وخت سره تخلص نوم چې یادېدلو باغه نجاشي باندې یادېدو کله چې حبش ته هجرت کیږي نو په دې هجرت کې 15 یا 14 صحابه دي چې اول هجرت د مکی معظمه ندی د دین په خاطر باندې کړي مکه معظمه پر خودله د دین په خاطر د چا ټول خاندان مشرکان خزبه مشرکا بچیم مشرکان پلارم مشرک رورم مشرکان خويندم مشرکان خاندانم مشرکان دی بد الله تعالی د دین په خاطر باندې او د الله د محبوب په خاطر باندې او د ایمان او د اسلام او د آخرت په خاطر باندې خپل خزبه پرې خودا بچی به پرې خودا خپل مال او حال او جیدات به پرې خودو خپل باغونه او زمکه او تجارتونه به پرې خودو خپل اقربا او رشتہ دار او وطن او کلی به پرې خودو او د الله د دین په خاطر باندې په یو جوړه جامه کې یا د لږ اسباب سره په پټه باندې مکې نه وتل یا به حبشو ته لاړ او یا به بل کم طرف باندې دین په خاطر باندې لاړ دا دین څومره په سخت اسلام په دې دنیا کې خور شوی اوس په دغه هجرت کې 15 یا 14 کسان پکې شریکو په دې 15 یا 14 کې لس یا یولس پکې نارینو سلور یا 15 پکې زنانه وي سلور یا 15 پکې زنانه وي دغه هجرت چې کله حبشو ته وشو د دې حبشو د دې هجرت د صحابه کرامو د ټولي سردار سوکو داغي سردار حضرت دې کې دعا اقوال دي راجح حدادا چې د دې هجرت کوونکو د مهاجر صحابه کرامو سردار حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ د حضرت علی سے ورور دی د نبی علی السلام د ترزوی دی د دې مهاجرینو د هجرت کوونکو سردار
دویم روایت دا دی د بعضو نظر دا دی چې په دې هجرت کې حضرت عثمان ذوالنورین صاحب مبارک هم وو او په دې کې د نبی علیه السلام لور د عثمان ذوالنورین صاحب مشر بیبي تام په دې هجرت کې دې سره شریک وه دام پکې وه خو راجح او مشهور دا ده چې دې هجرت کې مشر چې و نو هغه جعفر صاحب و د نبی علیه السلام د تره زوی عثمان ذوالنورین صاحب د نبی علیه السلام دریم خلیفه راشد دی او د نبی علیه السلام زوم مبارک هم دی لوی شخصیت دی خو راجح دا ده چې په دې هجرت کې مشر د صحابو سردار هغه حضرت جعفر صاحب کله چې دې حبشو ته راغله د 19 صحابه کرام د مکی مشرکان خبر شو چې هغه مؤمنان خو د دې ځین لاړو معلومات یو کو چرته لاړه د یو بلنا پته ولګېده چې هغې حبشو ته تللی دي حبشې ته تللی دي نو د مشرکانو د خوانه یو میټینګ وشو او هغې څه قیمتي تحایف راغونډ کړ تحفې تحایف او څه کسان یې تیار کړ چې په هغې کې یو عمر ابن عاص او دویم په هغې کې عبدالله بن ابي امیه او څه کسان نور له دوی سره دیره څه تحفې تحایف قیمتي ورکړه ورته وایي تاسو حبشو ته لاړ شئ او د نجاشي بادشاه سره ملاو شئ او نجاشي بادشاه باندې زموږ سلام هم ووایي د مکې د سردارانو او دا تحفې تحایف هم ورته پیش کړي او بیا به د هغې نه بعد ورته عرض وکړي چې زموږ د کلي نه څه خلک را تښتېدلي دي باغیان دي زموږ د پلار او نیکه دین د شرک او د بت پرستۍ پرېښودی دی او زمونږ د مذهب او زمونږ د دین او زمونږ د ملک باغیان راغلي دي دلته تاسو سره دي نو لہذا بادشاه مونږ دې دپاره راغلی یو چې زمونږ هغه قومیان مونږ ته واپس حواله کړه چې مونږ یې واپس مکې معظمې ته بوزو نو نجاشي بادشاه ډېر هوښیار او انتهایی نیک سیرت انسان کله چې هغه ته دا خبر ورسېدلو نو هغه ورته وویل چې دې خو تاسو ته زه هم داسې نشم حواله کولی زه به اول دا 14 واړه یا 15 واړه راغواړم دې سره به زه خبرې کوم د دې نه به زه ځان پوهوم زه به وجوهات معلوموم د هغې نه بعد به بیا زه تاسو سره دې لېږم که مناسب مې وګڼله هله نو هغه دې روغوښتل او زه به دې سره خبرې کوم نو دا صحابه کرام یې راوغوښتل د محبوب مبارک دا ګلان د دین په خاطر مهاجر راوغوښتل دا بیار او بی مددگارا د پردی وطن مسافر دی راوغوښته او دین نجاشي بادشاه تپوس کوي چې ستاسو مذهب څه دی تاسو ماته لږ د خپل دین غټې غټې یو څو خبرې د خپل پیغمبر علیه السلام باره کې لږ تعارف او معلومات بعضې خبرې ماته لږ وکړئ زه تاسو نه ځان پوهول غواړم نو په دې صحابه کرامو کې جعفر صاحب د نبی علیه السلام د تره زوی دی را مخکې شو او نجاشي بادشاه ته مخې ته ودرېده او هغه ته ډېر عجیبه انداز باندې یو حقیقت بیانوي ورته وایي بادشاه سلامت یو دور د جهالت او د ګمراهۍ د تاریکۍ یو دور په موږ باندې روان و داسې دور و چې موږ پکې د هر طرف نه په ظلمت او جهالت او وحشت او بربریت کې راګیر وو داسې یو دور په موږ باندې چې موږ به د کاڼو نه جوړ شوي بوتانو ته خپل خدایان ویل موږ به د خاورو نه جوړ شوي بوتانو ته خپل خدایان ویل موږ به د هغې بندګي کوله موږ به د هغې پرستش کولو بادشاه داسې یو دور و چې موږ به حرام خوړل موږ به ټول عمر مرداري خوړي موږ د حلالو تمیز د حرامو نه نشو کولی بادشاه داسې یو دور و چې هزارها قسمه په ګناهونو کې او هزارها قسمه بدو کې مونږ گرفتار وو بادشاه داسې یو دور و چې ګناه زمونږ شیوه وه کبر او فخر تا به زمونږ په ظلم باندې او په ګناه باندې به و بادشاه داسې یو دور و چې مونږ به د رشته دارو سره ډېر بد سلوک کولو بادشاه مونږ به په پړوسیانو باندې او په همسایهو باندې او په ګاونډي ظلمونه کول بادشاه داسې یو دور و چې واده خلافیانې به وي بادشاه داسې یو دور و چې هر طرف ته دروغ عام وو جعفر صاحب ورته وایي او داسې ظلم و
چې هر زورور به په کمزوري باندې حاوي و هیڅ یو کمزوري د زورور نه سر نشو پورته کولی بادشاه داسې د جهالت او د تاریکۍ یو دور و چې د بیت الله شریف نه بربند طوافونه خلکو خپل لوریانې ژوندی په ګورو ګرځولې بادشاه ظلم او جهالت او کفر انتها ته رسېدلی دور و په مونږ الله یو عظیم احسان وکړو د الله فضل او شان ته وګوره چې په دومره سخت دور کې په دومره وحشت او جهالت او بربریت کې په دومره تاریکو کې الله تعالی موږ ته خپل محبوب راولېږلو اوس د محبوب باره کې ورته څه خبرې کې دا لګورئ دا د هغه الفاظو مختصرا هغه مفهوم بیانوم درته د نبي علیه السلام باره کې ورته وایي وی الله تعالی په مونږ کې یو پیغمبر علیه السلام مبعوث کو راویلېږل چې هغه مونږ په نسب باندې او په حسب باندې پیژنو مونږ هغه د نسب او د حسب نه ښه واقف یو د هغه سچایي او رښتیا مونږ ته مشهور دي که د هغه دشمن دی او که دوست دی ټول په دې مقر او اقرار کوونکي دي چې دی مبارک رښتینی دی په تمام عمر کې یو ځل په ګپ کې هم دروغ نه دی ویلي داسې یو رښتینی انسان دی دا غد دیانتداری او امانتداری مشهور او ګرځیدله د سر دشمنان راضی او غسر د خپل مال امانت ایګدي داغه مبارک داغه پاک دامنی په تمام عربو کې مشهور ده هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام راغه او مونږ د بوتانو د عبادت نه د یو خدای بندګۍ ته راوغختلو راوی بللو او مونږ ته د یو الله تعالی د بندګۍ دعوت راکړو مونږ د یو الله بندګۍ ته راوبللو او مونږ ته وویل چې دا بوتان ستاسو معبود نه دی دا خود ساخته خدایان دي ستاسو په لاس جوړ نه تاسو ته نفع رسوي نه در سره امداد کولی شي د بت پرستو د بت پرستۍ هغه حقیقت ورته واضح کړ او بیا وویل وای چې مونږ ته دا پیغمبر علیه السلام امر کوي په رښتیا ویلو باندې دی مونږ ته وایي چې رښتیا وایي دی مبارک مونږ ته وایي چې د خپلوانو رشته دارو سره ښه سلوک کوئ دی مبارک مونږ ته وایي چې د ګاونډیانو سره او د غریبو سره احسانات کوئ دی مبارک مونږ ته وایي د حرامو نه ځان بچ کړئ دی مبارک مونږ ته وایي د بې ځایه قتل نه او د خون خرابې نه ځان وساتئ دی مبارک مونږ ته وایي د بدو خبرو نه نفرت کوئ دی مبارک مونږ ته وایي دروغ چرم ونه وایئ دی مبارک مونږ ته وایي مال د یتیم مه خورئ دی مبارک مونږ ته وایي مونځ وکئ دی مبارک مونږ ته د دې ښه کار امر کوي د دې ښه کار امر کوي د دې ښه کار امر کوي مونږ د ده مبارک د خبرې چې واورېدې د ده خبرو په مونږ باندې یو اثر وکړو مونږ د زړه نه خبرې ومنلې او زمونږ په زړه د ده د خبرو یو اثر و دغه ته ایمان وایي د هغه د خبرو تصدیق مونږ د زړه نه وکړلو بس مونږ په هغه مبارک چې د کمې ورځې نه ایمان راوړی او د هغه د ښه خبرې مونږ منلې دي د دغه ورځې د دې خلکو ظلم او ستم او د دې بربریت او وحشت او دهشت نه مونږ خلاص نه شولو مونږ مجبوره شو 2 پاسه 2 کاله د دې هغه ظلم او ستم مونږ په دې خپل ځانونو باندې یوړلو اخیرا مونږ مجبور شو د مکې معظمې نه په هجرت باندې نو مونږ مکه معظمه د الله او د الله د رسول علیه السلام په حکم باندې په مرضی پرېښوده او مونږ ستا ښار د حبشې ته ستا ملک د حبشې ته راغو ای نجاشي بادشاه ستاسو عیسیان یې ستاسو دین د عیسی علیه السلام دین دی زمون قرآن مونږ ته د عیسی علیه السلام او د هغه د مور د بیبي مریم باره کې څه وایي زمونږ عقیده د عیسی علیه السلام باره کې واوره زمونږ عقیده د بیبي مریم باره کې واوره د اسلام نظریه واوره نو هغه ورته شروع شو د سورة مریم څه آیتونه ورته تلاوت کوي رب کریم د نجاشي بادشاه په زړه د قرآن اورېدو یو اثر وکړو او نجاشي بادشاه د سترګو نه اوښکې لاړې او ویې جړل یو وخت داسې و چې دا قرآن به چا د خولې واورېدو د هغه په زړه باندې به یکدم اثر کېدله د دې قرآن د اورېدو سره به یو رقت راغی یو نرمي به پیدا کېدله ځکه مونږ ته شریعت دا ویم نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کله قرآن لولئ جاړئ د قرآن د لوستو سره باکو جړاګانې کوئ که جړا نه درځي والا فتباکو د جړا کوونکي غوندې ځان جوړوئ انداز او آواز د جړا کوونکي جوړوئ د قرآن د لوستو په وخت کې یا په خپله جاړئ که جړا نه درځي د الله د یارې نه نو د جړا کوونکي غوندې آواز جوړوئ او هغسې انداز خپلوئ قرآن چې کله د دې د خولې مبارکې نه بادشاه واورېدو
نو نجاشی بادشاہ بے ساختہ کلمت طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلا د مینې ناره رانغلله هغه مبارک ایمان راوړو غیبانه په نبی علیه السلام عاشق شي چې د نبی علیه السلام صفات د صحابه د خلی ورید نو د نبی علیه السلام غیبانه عاشق شو ایمان راوړو مسلمان شي مشرکانو ته انکار وکړو دین شم در کوله او تاسو وزي زما دربار نه زئی واپس بنوای د مکی مشرکان هغه واپس عبد الله بن ابي اميه او دا غسر چې کوم رفیق او دا عمر ابن العاص دا دواړه بنوار واستول دی بیر تراغ دغه صحابه کرامو په حبشو کې 2 یا 3 میاشتې تیری کی روایت مختلف دي تاسو ته ما تیر درس کې یو خبره کړې و د تاریخ په کتابونو کې اهل سیر په درمیان کې بعضی خبرو کې اختلاف ډیر وي بعضی یو قول ته ترجیح ورکي بعضی بل ته دا چې کوم بیانوم نو بعضی په دې بعضی خبرو کې اختلاف ډیر دي نو زه هغه غټي یا مشهور خبرې ته نه راواله چې کله دوی ایمان راوړو او داغې نه بعد صحابه دغلته 2 میاشتې یا 3 میاشتې تیری کې د 2 یا د 3 میاشتو تیریدو نه بس داغې نه بعد یو غلط خبر چا حبشو ته ورسولو چې مکی والو خلکو ایمانونه راوړو اکثر خلک د مکی مسلمانان شو اکثر خلکو ایمان راوړو دې ته چې دا خبر ملو شو نو دا 15 یا 14 کسانو دې کې 10 یا 11 نارینه او سلور یا 15 زنانوي د دې سردار راجح دا چې دا جعفر سیبو او دویم قول دا چې عثمان ذی النورین سیبو دې ته خبر ورسېدو چې مکی والو ایمانونه راوړو دایره د اسلام فراخ شوا سختۍ ختم شوي نو لہذا دی واپس 2 میاشتې یا 3 میاشتې بعد د حبشو نه بیرته راغه مکی معظمه ته واپس راغلل خپل خاندان ته خپل قوم ته خپل کلی وطن ته راغه خو چې راغه وی کتل نو دا افوا دروغ وا دا خبره غلطه مشوره شوی وا دغه سينوا چې دا څنګه خلکو مشوره کړی وا دا سينوا صحابه کرام بیا گیر شو دا هغه مخکینی ظلم او ستم او بربریت نه زیات ظلم او ستم کافرانو شروع کو په صحابه باندې دا هم هغه د نبوت 15 ختم کال دی د نبوت 15 کال دی او د نبی علی السلام د جم 15 ختم کالو چې صحابه کرام واپس د مکینه د حبشو نه مکی ته هجرت کو واپس راغ د دې خیال دو ګینه مشرکانو ایمانونه راوړي دی اوس هغه ظلم ختم شوه بربریت ختم دی جهالت ختم دی خدا خبر دروغ وا مکه معظمه کی پدی باندې بیا د ازمکه را تنگ شوا کافرانو انتهایی ظلم ستم شروع منس کې اوس 2 کاله تیریږي 2 کاله خو هغه څنګه تیریږي د دې د نبی علی السلام د جند 15 ختم کال د اعلان نبوت د 15 کال غټه واقعي سپېښ شوی واقعي ډیری دي ټول نشم بیانولې یو دردناک واقعا یو دردمنه واقعا هغه پکې دام و چې مبارک د مشرکانو دی ظلم تبیو قتل دی حال ته قتل د مبارک د اصل به دردیدو بیت الله شریف ته مبارک یو ځل راغله ابي جهل ظالم راغی د نبی علی السلام ډیره بی عزتی او دل زاریو کا او مبارک د خفغان په عالم کې کور تلاړ مبارک ته اطمینان نو خوشحالي نو پسې د خپل کور باندې تر کړه لاړ امیر حمزه سیب کړه لاړ امیر حمزه دغه وخت سره په مکه معظمه کې 3 قصداسي چاغي او بدمعشي لرله په مکه باندې یو رعب لرلو داغي یو چرچوا داغي یو درون आवाज او داغي یو دهشت په مکه باندې پروت د بدمعشه په غدریو کسانو کې یو امیر حمزه او دویم پاغي کې عمر فاروق او دریم پاغي کې عمر دا ابو جهل لعین او پکې چې دغه د ظلم د وجنه خلق به تنلیر یریدل دا 3 کسانو نبی علی السلام دا ابو جهل د لاس ډیر او دردیدلو خفشو نو مبارک د خپل کور په ځای د تر کور تلاړ
په ده باندې چاچی ایمان راوړی و د حمزه صاحب بیبي په ایمان راوړی و دی چاچی وه هغې چې دی مبارک وکتو نو د مبارک نه سبب وپوښتو قربان نن ډېر ناراض یی ډېر خفه یی ډېر دردېدلي و غمزپلي معلومیږي علت څه دی مبارک ورته وجه بیانوي ورته وایي نن ابي جهل لعین داسې ګستاخي کړې ده زما زړه ډېر ودردولو سې زه خفه کم او څه زما د صحابو سره دومره ظلمونه کوي نبی علیه الصلاة والسلام د خپل چاچي سره څو خبرې کوي تسلي ورکوي د هغې نه بعد دی مبارک بیا راځي روزي د هغې د کور نه دغه وخت امیر حمزه صاحب ایمان نه دی راوړی مشرکو او په کور کې نو ښکار پسې وتی و خو چې کله امیر حمزه صاحب کور ته راغی د ښکار نه او لا ستړی دی لا غشي لیندی هم نه دی ښودی لا خولی هم نه ده وچه شوې لا یو جام اوبې هم تر خولې کړي نه دي ستومانه دی خپله بیبي وله پیغور ورکوي وایي امیر حمزه که ایمان راوړې ډېره ښه ده که ایمان نه راوړې کم از کم قریش یی سرداران یی غیور خلک یې د خپل وراره تپوس خو دې کوه ستاسو دومره بدماشي او ستا د وراره دومره بېعزتي ته د خپل وراره تپوس هم نشي کولی یو پیغور یې ورته ورک امیر حمزه باندې دا خبره ډېره درنه او بده ولګېده بیبي ته وایي زما وراره باندې څه چل شوی ورته وایي که ایمان روړې ډېره ښه ده که نه روړې مه روړه خو کم از کم ستا د وراره بېعزتیانې خلک کوي ګزار پې خلک کوي تپوس پې کوه چا بېعزتي کړې ده وایي ابي جهل لعین په ډک حرم کې ستا د وراره د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زړه ازار کړ د خپله توره له یخې نه وه تورې سره د کور نه په تیزۍ راووت دا خبرې ورته ډېرې غټې ودرېدې ډېر غیرتي و یکدم را روان شو د مکې په یو چم کې ابي جهل پسې ګرځي ابي جهل نو خو چې حرم ته راغی وی کته ابي جهل لعین د بیت الله سره ولاړ دی حدیث کې روایت کې راځي تاریخ لیکي وي بیت الله طرف ته ډډه لګولې د ولاړ دی او دا ینګ نوجوانان الکان راغونډ کړي او د اسلام په خلاف او د پیغمبر اسلام په خلاف باندې صلی الله علیه وسلم هغه په خلاف باندې خلکو له تعلیمات ورکوي او خلک را پاره کوي د نبی علیه السلام دشمنۍ ته خلک را ګرموي او خاص کر دا ینګ الکان نوجوانان راپورته کړي دي په دې وخت کې امیر حمزه صاحب راغی ابي جهل لعین د دې ګروان نه ونیو او په دې مخې ته یو مضبوط ګزار وویسته او بیا ونه په دې بل مخ ګزار وویسته د الکانو را منډه که امیر حمزه یې نیو د ورته پام ابي جهل ورته وایي مه کوئ ونه نیسئ دی په حقه دی د دو وراره ما ډېر بېعزته کړی دی او هغه ته ما ډېر تکلیف رسولی دی پرېږده چې خپل بدل والي تاسو وګورئ د دې خبرې لاندې د تاریخ شارحین څه لیکي وی ابي جهل دا خبره ولې وکړله ولې خلکو ته وایي چې نه امیر حمزه مه نیسئ او مه وهئ او هغه ته څه مه وایئ وایي دی د ډېرې چاپړوسۍ نه کوله هسې نه امیر حمزه صاحب سره اوس زما په سر دا خلک انخلي او امیر حمزه بیا د غیرت نه په نبی علیه السلام وندرېږي ایمان پرې راونړي نو د چاپړوسي خپله کوي او مې وهه ته په حق یې بلکل مې ووه په دې بل مخ مې مه ووه ستا د وراره مې بېعزتي کړې ده ابي جهل دا خبرې چې نرمې کړي دا دې دپاره چې د چاپړوسي او منافقت کولو چې امیر حمزه صاحب زما د ټک او زما د ضد نه ایمان راونړي امیر حمزه صاحب دله ګزارونه ورکړو او بیا خبردار کو چې آینده دپاره که تا زما وراره ته په کوږ نظر هم وکتل نو زه به داسې وکړم د دې ځای نه را روان شو کور ته راغی نبی علیه الصلاة والسلام ته ورغی هغه ته وایي مد الی یدک ابایعک ته الله محبوب ته لاس دې راوږد کا اوس غیرت نیولې چاړي لاس راوږد که چې ایمان در باندې راوړم زه مسلمان شم په دې وخت کې په دنیا کې 38 صحابه کرام نارینه موجود دي 38 کسان دي 11 صحابه دي دا 11 زنانه دي او 38 نارینه دي لاس راوږد که چې ایمان راوړم نبی علیه السلام ورته لاس وروږد کو امیر حمزه صاحب ایمان راوړو مبارک باندې ایمان راوړو خدا ایمان دې زړه ته ښکته نه شو شپه تېرېږي دا د پیر ورځ وه چې د مبارک ایمان راوړو نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دعا کوي اللهم اعز الاسلام بایمان احد العمرین یا الله اسلام ته د یو د دو عمرینو په ایمان باندې تقویت او عزت ورکا غلبه ورته ورکا
د ایمان راوړو د دنه علاوه دو عمر په مکه کې یادېږي چې د هغې ډېره چرچه ده. یو عمر چې د خطاب زوی دی عمر فاروق صاحب ایمان لا نور وړی، او دویم عمر چې د هشام زوی دی ابو جهل یادېږي. په دې دوو کې چې کوم تا ته غورې هغه ته ایمان ورکا. مبارک دعا وکړله، شپه تېرېږي سهار شو، امیر حمزه صاحب راغی نبی علیه السلام ته کېناسته، وایي ټوله شپه مې په دې ذهن کې څه خیالات و څه سوچونه و، زړه ته مې رنګ رنګ وسوسې راتلې چې دا دې څوک تا خو د خپلو مشرکانو د ابا او اجدادو هغه دین او طریقې پرېښودې، سبا د مکې د چم ښځې به پیغور دله درکړي، سبا به دا واړه واړه معصومان در پورې خنداګانې کوي چې د خپل واره دین دې قبول کو. قربان ټوله شپه مې زړه ته دا خبرې راتلې، ټوله شپه ما ته سکون نه و، چین نه ملاوېدو. څو کم نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي ادنو مني، لږ رانږدې شه ماته، رانږدې شه. امیر حمزه رانږدې کېږي، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم دا خپل لاس مبارک راخلي او د خپل تره په دې سینه باندې وهي. د دې لاس د لګولو سره د امیر حمزه صاحب د زړه د پردو ته ایمان داخل وګرځېدلو. یاد ساته د هغې نه بعد تر شهادت لاړو، خو بیا د اسلام په حقانیت کې او د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په حقانیت او محبت کې د ذرې برابر شک نه دی راغلی. زړه پردو ته ایمان ښکته شو. د نهې ورځ وه، دا تېره شوه، د نهې په ورځ ټوله ورځ د مکې معظمې په چم کې، په لارو په کوڅو کې، په هر مجلس کې یوه خبره چلېدله، یو بل ته وایي خبر خو نه امیر حمزه ایمان راوړو، بل ته وایي خبر خو نه حمزه ایمان راوړی دی. حمزه خو یو نوم لري، ما تاسو ته وړاندې ویل د دریو کسانو دهشت په مکه باندې ډېر پروت و، د رعب چرچې یې وي، ډېر غیرتیان او بدماشان به یادېدل په مکه کې. یو په هغې کې حمزه رضی الله عنه چې دا ډېر غیرتي ځوان و، د نبي علیه السلام ترو، ډېره ښکلې ځواني وه، یو د ده ډېر رعب په مکه باندې پروت و. نو په هر چم کې دا خبرې کېږي. دویم د عمر فاروق صاحب رعب و، او دریم ابي جهل لعین به انتهایي ظلمونه کول، ناروا به کول، د ده نه به خلک یېرېدل، د ده رعب پروت و په مکېوالو باندې. په دغه وخت کې د امیر حمزه صاحب دا خبره چم په چم خوره شوله، یو بل ته ګونګوسې روان دی، یو بل ته غوږ کې وایي خبر خو نه امیر حمزه ایمان راوړو. اوس ګورې څونه وایي، بل ته وایي ګوره لکه دا تر اوسه هم دا کول، خو دې نه بعد ګورې خیال، یو بل ته غوږ تر غوږه دا خبره رسېږي. د نهې په ورځ دا خبره عامه شوه په مکه معظمه کې. د چهارشنبې ورځ راغه سهارې ټیم دی، عمر فاروق چا خبر کړ، ابي جهل لعین او څه کفار مشرکان کېناسته، عمر ډېر را غوسه کو، ډېر جلالي و، غوسه پې اکثر غالبه وه. هغه وخت سره ځوان او وینه هم ګرمه وه، را غوسه کو چې امیر حمزه ایمان روړی دی. اوس په مزه مزه د اسلام دا جرړې مضبوطېږي. په دنیا کې یو کم 40 نارینه پیدا شوي دي مسلمانان د ده ملګري د نبي علیه السلام. د دې څه علاج پکار دی، غور پکار دی. عمر فاروق د نبي علیه السلام په خلاف خلکو را پارک. عمر صاحب ډېر سخت غوسه شو، جلال کې راغی، توره راوویسته، لاس کې ونیوله، سترګې سرې دي، او راووتو د حرم نه او په طرف د نبي علیه الصلاة والسلام د کور باندې روان شو، او ډېر په جلال کې دی، ورخطا دی، دی روان دی په لاره باندې. حضرت نعیم یا حضرت نعیم، حدیث کې نوم راځي حضرت نعیم، د مبارک دی مخې ته راغو، د ایمان راوړی دی، خو د ایمان لا چاته پته نشته، ایمان یې پټ ساتلی و. هغه یو کم 40 صحابه کرامو کې یو دیم و، دم صحابي دی خو ایمان یې پټ و. دی په منډه منډه د عمر فاروق دی مخې ته راغی او ورته وایي عمره چېرته روانې، خیر شه دومره وارخطی، توره دي د خپل نیام نه بهر کړې ده، کاش نه بهر د توره لاس کې نیولې د ارادې دي ټیک نه دي، چېرته روانې؟ عمر فاروق ورته جواب ورکو، وي زم د اسلام دروازه بندوم، دا جرړې کټ کوم، نور نبي علیه السلام شهید کوم، چې دې نه بعد د اسلام دا قصه دله ختمه کم. په نعیم یا نعیم باندې دا خبره ډېره درنه ولګېده. عاشقو زړه کې ایمانو، ایمان نه ظاهروي، خو عمر فاروق ته یو پیغور ورکوي، وایي په نبي علیه السلام پسې روانې، د پردي کور غم کې اول د خپل کور غم وکړه، د خپلې خور تپوس دې وکړه، د ورته ویل زما کومه خور څه چل شوی، وایي ستا خور فاطمه ده، او فاطمې ایمان راوړی، خپلې خور ته څه نشي ویلی، او په محمد رسول الله پسې روانې صلی الله علیه وسلم، د خپل اوښې تپوس دې وکړه، ستا اوښې سعید ایمان راوړی، د خپل اوښې تپوس نشي کولی، په نبي علیه السلام پسې روانې، ړومبی د خپل کور خلک سم که، نو بیا د بهر خلک سموه، پیغور یې ورته ورکړو. عمر فاروق خو هسې هم غوسه و، په ځای د دې چې دی نبي علیه السلام پسې لاړ شي،
نو د یکدم د بیبي خپل خور بیبي د فاطمه د خور او فاطمه نامه وا ما تاسو ته تیر درس کې ویل بیان کې چې فاطمه ایمان راوړ دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک صحابیه وا د عمر سیب خور او ما ته نمونه غستیو چې اتیر بیان کې مې چاچا چې ایمان راوړ یو پکې د دین ممبر ته غستیو په تیر جمعه عمر فاروق سیب د دې کور په خوا په سر روان شي او چې کله دی خو ته راځي د دې کور دروازې ته ودرېد نو په دغه وخت کې د دې خور فاطمه په کور کې وا او د اوخ سعیدم په کور کې د قران یو حافظم دی کړه د قران آیاتونو د دین احکام ورته پټ پټ خای د کور دروازه بند چې عمر د کور دروازې له زور ورکو دروازه بند د ډیره ورختیا سره ډیره په غوسه د دروازه وهله خوري پوه شو چې دا درزاره دا دومره به سرپی ورډول د بل چا کار نه د عمر راغ قاری د قران زر پټ د قران چې هغه کم الواح یا صور کرو هغه سر سیټ تک خاون ته وي ترستو شزو ورزم زما رور دی نو خامخا ضرور د خور خو منځ کې لږ شفقت او مینا رحم هم وي نو زه ور مخکې کېږم چې د عمر دا غوسه سړه کم بیا به ګورو عمر فاروق سے وړاندې شتا بیبي فاطمه وړاندې شو خپل ضرور عمر فاروق ته دروازه کولو کا هغه ورته د تاسو دروازه ولې بنده کړې و د کور کې مسل استو د سا आवाज راتلو په خوا دومره لوی کورونه خونو لکه زمونږ استادو چې خلک اوس په 15 جربه کې کلا راتو کړي واړو واړو کورونه نه داسې کمرې وي چې غټي غټي عالمي وړي وړي کمرې به وي بهر تقدیر هغه طرف ته نظم ستاسو د کور نه د تلاوت هغه ورته انکار کوي ورسره سخت شو عمر فاروق غوسه شو گزار پې کوي هغه سرسری په توره لګيږي زخمی شو هغه د بدن نه وینه لاړه عمر چې د خور په دې بدن وینو تو کته نوړه کې لک ترس پیدا شو رانرم شو خزر سنوي ما دومره خوراتو چې د تاسو سلوست دا اخور غوسه شو ورته وي تنا پاکي ته پلیتی دا الله کلام دی ته مونږ څنګه بیان کو تنا پاکو پلیت انسان مشرکان نجس دي دی ورته وي نو څوک چې زه پاک شم وي غسل وکا ځان پاک کا علماء راشد الله په محبوب ایمان راوړه اوس دا نبی علیہ السلام دا دعا اثر چې اللهم اعز الاسلام بایمان احد العمرین د دعا اثر په عمر شروع دی د دعا تاثیر په شروع دی د عمر د زړه دنیا بدل شو خور تر نرمیږي واقعا وګدا زغرس لازم ټیم پوره شوی عمر فاروق سے ورته نرمیږي زستیک شو د قران آیاتونه په اوري بیا غسل کوي د زړه نرمی پیدا کوي د سترګو نوخ کې روانيږي ایمان نبی علیہ السلام ته بوزي چې زه په هغه باندې ایمان راوړم اوس د نبی علیہ السلام تر رواني دلته داغین وړاندې نبی علیہ السلام ته خبر رسیدلې دی چې عمر فاروق ستاسو د قتل په اراده د کور نه راوته لاس کې تور نیولې ده او هغه ستاسو په مرګ او قتل پسې راوته نبی علیہ السلام دار ارقم کې دغه وخت سره بعض صحابه ور سره ناس دي اوس دی وخت کې امیر حمزه سره هم راغلی د نبی علیہ السلام سره ناس دي دا ډیر غیرتی او ځوان دی او بدمعاش دی روب لري اوس دیم ناس ته په دې وخت کې د دار ارقم دروازه وټکیده صحابه ورخطا دی بیا غد عمر راغی یقیني دروازې کې عمر فاروق سے ولاړ دی فاطمه ولاړ ده سعید ولاړ دی رضی الله عنهما سعید او بیبي فاطمه ایمان راوړي عمر سے بل ایمان نه راوړي دروازه کې ولاړ دی عمر فاروق د سترګو نوخ کې روان دي ولاړ دی سترخ خطه دی چې صحابه ول اغه دی عمر راغی امیر حمزه یکدم پاس د تورې راويستا وای چې زه ژوندې يم د عمر سم مجال د چا بد الله په محبوب پسې راځي سما د کعبه پرب قسم وي چې اوس په د عمر د تنې نه سر جدا کم عمر خبر نه دی چې حمزه ایمان راوړي دم ځان ته سویل غم ځان ته سویل اوس امیر حمزه سره را مخ کې شو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخه ته ودرېږي چې یعنی عمر فاروق سره په نبی علیہ السلام سره جرأت او گزارونه کی نبی علیہ السلام نزیات بہادر انسان د الله تعالی په دې مخلوق کې بل جواب را نه نشتا کان صلی الله علیه وسلم اشجع الناس د مبارک د تمام انسانانو نه زیات شجاع انسانو د مبارک نه زیات بہادر انسان بل نو د نه زیات زړور انسان بل نو قسم دې دومره بہادر انسانو چې د مبارک مثال په خدای تعالی په دې مخلوق کې څوک پیدا نه کړل شي عمر فاروق ته پسینه لا امیر حمزه ته پسینه لاس کې خو ورستو شه رستو شه زه ګورم چې د عمر په کوم اراده راغلی د عمر څه کول غواړي نبی علیہ السلام امیر حمزه رسته کو او د دار ارقم دروازه پرانستا چې کله عمر فاروق باندې نظر ولګید د عمر د رنگ تک زیړ دی په بدن باندې رپاده سترګو نوخ کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د مخ کې ولاړ دی
مبارک عمر په دې ګروان کې ونیو وایي عمر څنګه راغلی عمر ورته دومره نشي ویلی چې قربان ایمان راوړم خور یې رامخکې شوه فاطمه ورته وایي قربان ایمان راوړي ستا د غلامانو په صف کې شمارېږي کلمه ورته ووایه د الله محبوب مبارک عمر ته تلقین کوي عمر ورپسې کلمه وایي او عمر فاروق رضی الله عنه ایمان راوړو د عمر صاحب په ایمان راوړو باندې صحابه کرامو د سبحان الله او د الله اکبر یو صدا اوچته کا حتی جاوبته الجبال دومره سخت آواز و چې د مکې معظمې په دې لارو کوڅو کې د آواز لاړو غرونو سره وجنګېدو د آواز واپس د غرونو راوتنبولو په تمامه مکه معظمه کې د الله اکبر صداګانې اوچتې وګرځېدلې یا غرونو سره آواز راوزنګېدو زنګاوي لاړې په دې غرونو کې عمر فاروق صاحب ایمان راوړو د ایمان راوړو نه بعد د الله محبوب ته وایي قربان مونږ په حق نه یو ته په حق نه دا قرآن په حق نه دی د اسلام په حق نه دی دا زمونږ رب په حق نه دی وی ولې نه نو بیا دا پټ عبادت ولې کوو دا د نبي علیه السلام د نبوت د اعلان 5م کال دی د نبی علیه السلام د زندګۍ 45مه سنه وه ورته وایي چې اسلام په حقه قرآن په حقه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم په حقه زمونږ دا ډلو جماعت په حقه نو بیا دا پټه کلمه او دا پټ عبادت څه معنی لري قربان زه وځم په حرم کې ودرېږم ګورم چې د عمر فاروق مخنیوی څوک کوي زه اوس ګورم چې د عمر مخې ته څوک راځي نو عمر فاروق صاحب ځان سره دغه جماعت د صحابه واغسته او حرم ته راغی او په حرم کې علی الاعلان کلمه ویله او علی الاعلان عمر فاروق صاحب د الله تعالی بندگی په اول کرت باندې په حرم شریف کې اعلان وکړلو یاد ساته په اول ځل باندې عمر فاروق صاحب مبارک په جهر باندې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه سره د الله بندگی وکړله د دې په خلاف مشرکانو څوک مشرکان راغون شو چې اوس مونږ لرم خامخا د دې سوس جواب پکار دی خامخا سره د بدل پکار دی اوس مونږ بس کو د دې په جواب کې میټینګ یو کو صحابه او عمر فاروق سے بندگی د خدای کوي په حرم کې نور هیڅ نشو کوله او سواد دین چې خبر سره ګرم شو لاس واچولې شو او په حرم کې بیا گزارونه شو په صحابه باندې دین علاوه نور څه نه کړل شو د عمر فاروق رضی الله عنه مبارک په ایمان راوړو په دغه وخت سلويخ صحابه کرام مکمل شو سلويخ کس نارینو او یو لس کس زنانو په دغه وخت کې ایمان راوړو یو 50 مؤمنان مسلمانان په دنیا کې موجود وګرځیدل د یو روایت مطابق دا د اعلان نبوت 15 کالو د دین بعد بیا د صحابه کرامو باندې د عربو د مشرکان را غونډيږي او د دې ظلم او ستم جبر او بربریت او د دې انتها هغه ظلم د دې انتها ته رسیږي اوس دې څه کوي د صحابه کرامو سره دې رویه د دې رد عمل او بیا سپیخيږي دویم هجرت حبشه ثانیه ورته وي او دغه دویم هجرت نه بعد بیا سپیخيږي ان شاء الله پر روانو جمعه درته بیانوم د نبی علی صلوات و سلام د جون 15 کاله پورې مونږ په غټ ټکو کې دا بازي خبرې بیان کړي د روانو جمعې په ورځ به تاسو ووري چې د مشرکانو په هر لار کې الکان کې نولیو چې د بهر نه به مکی ته څوک هم راتلو نو دی په هر لار باندې کسان کې نولیو او اول به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلاف هغه ته خبرې کولې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خلاف به ولدا ذهن او دماغ ډک او بیا به او يرول د نبی علیه السلام مجلس ته به نه پرې خودل اول نه به مرعوب کړل چې د سره به ملاقات نه کوي انتهایی حد له سختی به کوله د مکی خپل مشرکان هم د مبارک ته نه مخامخ کېدو په دې کې ابو ذر غفاری او کسته د غفار قبيله هغه خبريږي او هغه بیا راځي ایمان وروړي هغه څنګه ایمان وروړي دا د درد نه ډکه واقعه دا د جړا نه ډکه واقعه د ابو ذر غفاری د جن بعض حالات اب تاسو در روان جمعې پرس بیا ووري او بیا دویم هجرت پیخیږي هجرت حبشه ثانیه بیا صحابه کرام یو ډله روانيږي هجرت کې حبشې ته ځي او بیا دا غینه بعد
شعوب ابي طالب کې د نبی علی السلام سره قطع د تعلق کیږي هغه ټول واقعات د غم نه ډک چې د دې مبارک سره د اسلام په خاطر باندې او صحابه کرامو د دې خوږ دین په خاطر باندې څومره قربانۍ ورکړي دي دا غي به صرف اشاره به ورته کیږي مختصرا یو مختصره خبره به نه کو او دا خبره به داسې مخ کې بوزو دې پورې بس ته وما علی الا البلاغ المبین واخر دعوایا